خړې اوبه ړانده میان په دې لاره باندې چې مخکې ځئ نو ډېرې اهمې دفترې پرتې دي خو مجال شته که څوک د دې روډ تپوس وکړي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه شاجي، زه یم واجد علي. مونږ نن په کنټونمنټ چوک کې ولاړ یو جي ټي روډ باندې. تاسو ته به د دې روډ نظاره ښیو کوم چې د کنټونمنټ بورډ چوک نه شروع شي. دلته د دې چوک صورتحال هم غلط دی. چوک باندې چې کم ګاډي اوړي کم راتاویږي د غټو حادثو دا ښکار کیدی شي او شوي هم دي دلته حادثې. دویم دا روډ چې جوړ شوی په دې مونږ تاسو ته مخکې یو ویډیو جوړ کړی او درکړی مو، خو نن مونږ تفصیلي ویډیو جوړ کړو چې د لالکورتای پاټک نه راوالې تر جي ټي روډه پورې څه صورتحال دی. صورتحال دا دی چې دا تقریبا 6 میاشتې مخکې دا روډ جوړ شو، دغه د پاټک نه والې د لالکورتای او سپلای موړه پورې 6 میاشتې مخکې جوړ شو. نن د هغې حالات تاسو وګورئ، بیا میاشت پسې بیا مرمت نن د هغې حالات. دا کم ټیکهداران دي، دا کم خلک د حکومت وخت چې کم دی هغه دا نه ګوري. کرپشن څه ته وایي؟ دې نه غټ کرپشن کېدی چې تا روډ وګوره، په هغې باندې حادثات خلک چې کوم دی ښه مین هولونه دي، دغسې پلو پراته دي، روډونه دغسې ګډوډ دي. تاسو د آلاتو مونږ ټول پوره فلم جوړ کړو. مهرباني دې وشي په دې باندې کاروي دې وشي چې کم ټیکهداران. شاجي ته څه وایې؟ یاره زه خو دا وایم حافظ صاحب چې زمونږ نوښار ډېره یو دغه یو ډېره قیمتي خاوره ده او په دې خاوره باندې ډېر لوی سیاستدانان پیدا شوي او هغه ځایونو ته تللي دي. خو ډېر د بدقسمتۍ خبره ده چې زمونږ دوه سیمګان په دې باندې پاتې شوي دي. اوس وزیر دفاع پاتې شوی دی پرویز خان خټک چې چیف منسټر مو، مونږ هغه یعنې هغه خرې په خپله کرپشن به نه کوي، نور به نه کوي، خو کم سے کم دوی مرکز کې اوس حکومت دی او انچې د دوی انډر لاندې ده. پکار چې کم ټیکهدار د لالکورتۍ نه دې چوکه پورې دا روډ جوړ شوی، پکار چې هغه ډایرکټ لیف ته ګوري. پکار چې پورې د دې روډ 2 میاشتې وشوي. ته ما ته ووایه دوی نو لوی کندې دي، ته ما ته کرپشن نور څه ته دا کرپشن نه دی. مونږ پرویز خان دا مطالبه کوو چې پرویز خان تاسو پې شرمېږئ چې تاسو علاقه را او تاسو په دې ځای راځئ نو برای کرم چې افسران روغواړئ او چې کوم ټیکهدار دا روډ وکړي پکې چې دې خلاف کاروي او ډایرکټ هغه ټیکهدار او هغه انجینران چې کوم دي چې ډایرکټ لیف ته ګوري. یو بالکل دا چوک دی تاسو وکړئ لکه ډېر انتهایي تیز نورم دی که نه، او روډ حالات هم ګورئ داسې روان دي داسې روان دي. نو مطلب یې مونږ هم انسانانو دا پولیس والا هم انسانان دي چې پکار چې دلته چوک جوړ شي او چترۍ خو جوړې چې نور نه لاندې خو ولاړي دا وګوره. د دې چوک څه اډو منصوبه بندي نشته، نه د دې روډ منصوبه بندي شته او حیران دی یم خړې اوبه ړانده میان په دې لاره باندې چې مخکې ځئ نو ډېرې اهمې دفترې پرتې دي خو مجال شته که څوک د دې روډ تپوس وکړي. پوزې لاندې دا دومره غټ کرپشن شوی دی او د روډونو کې د الوګانو دوبچې جوړې شوي دي، خو د خپل دفتر نه بار سر نه راوباسي چې یاره دا روډ وګورو او مونږ د دې ټیکهدار نه تپوس وکړو چې زمونږ دا روډ ولې جوړېږي. نو مونږ به خپلو سیاستدانانو ته خپلو دې اعلی افسرانو ته مطالبه کوو چې خدای دپاره دا ټیکهدار راونیسئ او د عبرت نشانې جوړ کړئ. ډېره ډېره مهرباني. الله په امان.